لومبړه بیبي او تشپاڼې بانګي په یو ځنګل کې یوه لومبړه بیبي اوسېده او روانه وه او ډېره زیاته وږې شوې وه. سوچ فکر یې کولو چې دا خوراک د کوم ځای نه پیدا کړو، ځکه په خېټه کې خو منګکان زموږ ټوپونه وهي. په دې سوچ فکر کې روانه وه چې مخامخ یې په یو غټ کور نظر پرېوتو چې د هغې په خوا کې غټ غټ چرګان وو چې په ځمکه یې دا غټ سرونه کته کړي وو او دانې خوړې. لومبړې بیبي چې دا غټ سري چرګان ولیده نو سوچ یې وکړو، که دا بندور چرګان ما ونیول نو زما خو به مزي، او په دې غټ وجود یې ور ووهل او په منډه منډه یې ځان چرګانو ته د رسولو کوشش شروع کړو. دې غټ سرو چرګانو چې دا بوساړه خپل طرف ته په راتلو ولیده نو یو بانګي پکې چغه کړه چې تخته یې هغه ده توره زړه بوساړه را روانه ده. د دغې بانګي نوم تشپاڼی و. هغه په خپله لاړ او په یوه ونه کې کېناستو. لومبړې بیبي چې د لاندې نه دې غټ سري تشپاڼي بانګي ته وکتل نو سوچ یې وکړو چې څه طریقه اختیار کم او دا تشپاڼی راکوز کم او لاندې وله دا سټ مات کم او ولتې وباسم. د دې سره د دې لومبړې بیبي په دې خالي کوپړۍ کې یو سوچ راغی او تشپاڼي بانګي ته یې اواز کړو، یلکه تشپاڼیه مولا دې وپېرې غرکه، ته برسه کې راکوز شه مړه، راته ښکاري چې هغه بېګانې اعلان دې نه دی اورېدلی د بوتل بچه. نو تشپاڼي بانګي ته تپوس وکړو، کوم اعلان بوساړې بیبي ما خو نه دی اورېدلی. نو لومبړې بیبي ورته جواب ورکړو، نو تشپاڼیه ته ثابته ورځ په دغې ونه کې ناستې ځان د قیسو نه خبروه، بېګا هغه د ځنګل هغه زمری نه دی هغه پخناټې هغه اعلان کړلی وایي وروره د یوې میاشتې پورې به چې کوم دی ځناور د یو بل شکار نه کوي ملګري به اوسېږي. جوما سوچ وکړو ته مې ولیده چې ما یې راله ما د دې تشپاڼي سره به ملګرتیا وکړم، نو په دې وجه مې تا ته اواز کړه، نو ته مهرباني وکړه دا غټ سر دې نیوللی که ته راکوز شه چې لاړ شو وګرځو راوګرځو ګپ شپ به ولګو ځکه بیا پته نه لګي که نه. دغې تشپاڼي بانګي ته د بوساړې په خبرو کې څه چل ول ښکاره شو، نو سوچ یې وکړو چې څه ترکیب وکړو. اخوا دېخوا یې وکتل او ویې وی چې هغه دی هغه پخناټی ازمری هم را روان دی، ځه چې هغه راشي چې درې واړه به چکر له لاړ شو. د تشپاڼي دا خبره کولو چې بوساړې بیبي لاندې پرتوګ زیړ کړو او ور ویې وهل. نو تشپاڼي ورته د شا غاړې په چغې وهلو شروع وکړه چې یوازې چېرته ځې، هغه دی هغه پخناټی را روان دی بیا یو ځای ځو. نو بوساړې بیبي ورته په جواب کې وویل چې بیا به چېرته لاړ شو، اوس مې په دې خېټه ډېر درد راغلی ځان باتروم ته رسوم. د تشپاڼي بانګي نظر چې د بوساړې په پرتوګ پرېوت نو تک زیړ رښتې په منډه کې په پرتوګ کې روان و. نو تشپاڼي بانګي پوه شو چې دې زما سره چالاکي کوله او زه یې خوړلمه. نو بچو وکته که نه دغې تشپاڼي بانګي خپل د دې منګوټي مغزو نه کار واغست او ځان یې بچ کړو. که نه بوساړې بیبي خو پوره کوشش کولو چې زه دې وخورم. نو تاسو خپل خیال ساتئ بچو او خپل د دې منګوټو سرونو نه کار اخلئ، نو تاسو به بچ شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.